بسم الله الرحمن الرحیم. دا دی ورګه خبر ته وکړه ورګه ما تاسو خبر ته وکړه بس اله تاسو خبر ته وکړه د سوایب باندې ما بشمار اعتراضونه وکړه خو الحمدلله یو جواب ونکو یو جواب د میډي دار سګوري ورګه دی زیاتی خبرې وکړي چې تاسو شرپسنه یو تاسو قاتلان کله وهاشه مونږ څو کلمه توحید وای پنځه وخت مونږ کوي حدیث نبی اسلام منی قران کریم منی ایته مونږ فقہ مسلمان پوخ مسلمان وایو دا ستا ابتراء ده الحمدلله مونږ مسلمانان ته کافر نه وایو بل ته د آیت پیش کو چې فیم آیات یندکم من هدا پتا باندې ویلدامي جواب ده دلته خو الله هدن ویل دی القرآن ویل دی القرآن ویل نه ویل ورګه خبر ته وکړه ته ما ته وې ورګه بل لاره بل خبردار دمه خبره دا وکړه چې حدیث د نبی اسلام د هدایت نه لري ولعاذ بالله تا ته قرآن کریم د آیت نه لري وان تطيعوه تهتدوا کتاسو چرته د نبی اسلام خبره ومنله تاسو په هدایت باندې شئ نو الله فرمایي چې دا بخاری هدایت ته دا مسلم هدایت ته دا ترمذی هدایت ته دا ابو داود هدایت ته دا دارقطنی هدایت ته دا سنن دارمی هدایت ته دا مستند عبدالرزاق چې کوم د هدایت ته دا څومره کتابونه د حدیث چې کې دا ټول هدایت دي بلې دا خبر ذکر کړه ورګه بلې خبر ذکر کړه چې حدیث ته وحی نه ویلې شوی مرته رسول ته نجم د آیت نه الله فرمایي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى یو خبر ذکر کوم یو جواب تاسو مل راکئ د دې قران کریم نه ما سوا نبی اسلام نوري خبرې په ژوند کې کړې دي او کنه ما ته وایا نعم یا الله سره جواب راکئ عوام تاسو ما ته وای دا سیب د دې قران کریم نه ما سوا ورګه د دې تاسو ما د دې ورګه د دې قران کریم نه ما سوا نبی اسلام په ژوند کې نوري خبرې کړې دي کړې دي وسراشه الله فرمای و ما ينفق عن الهوى نبی اسلام د خپل خواهش نه خبرې نه کوي ان هو نه مگر نه دغه نطق مگر دا وحی د نبی اسلام ته کیږي د نبی اسلام احادیث ته وحی ویل شوی دا او زمیر چاته راځي دی او زمیر مخ کې نطق راځي دی نطق په کم ده کې پروت دی په ينفقو کې پروت دی خو لیکن غم په تاسو باندې دار چې تاسو غلام نه ویلي او تاسو چې کم دی سی غم نه پیژنې مضارع او ماضی نه پیژنې او مصدر خو الله خبره دې ته مرجعي زم نه ویل کېږي نطق په ينفقو کې پروت دی هو زمیر چې کم دی دا مخ کې نطق راځي دی او نبی اسلام د قران کریم نه ما سوا بشمار خبرې کړې دي نو هغه ټول چې کم دی وحی دا حدیث د نبی اسلام وحی شو لکه څنګه چې قران کریم وحی دا څوک چې سیب قران کریم ته وحی وای او د نبی اسلام حدیث ته وحی نه وای او صحیح حدیث د نبی اسلام د غیر منکر سره د پوینه نو لهدا په دې باندې ټول مسلمانانو اجماع ده چې د اسلام نه وتل دي دا یواز د خبر نه دا قران کریم دا خبر ذکر کړی دا چې څوک نبی اسلام حاکم نه ګرځي او خپل فیصله کوي نه ګرځي نو الله فرمایي دی مؤمنان نشي کېدای دا خبر زمونږه نه ده پتا باندې مخکې ما بشمار اعتراضونه کړو ورته باندې یو اعتراض نور کومه ته دا خبر ذکر کې چې بي جي ټي مې استعمالوه مړه قران کریم راوړوا موبایل رقم مخلص سره ته دا وکه زستان ته پوس کومه ته په قران کریم پوهیږي ګوره و یوم نبعث من كل امه شهیدا دلته الله مين استعمال کړل بل دې الله فرمای و یوم نبعث في كل امه شهیدا التی په استعمال کړی دا یو دې الله فرمای و ما اهل به لغیر الله الت لغیر الله رست ذکر شوی بل دې الله فرمای و ما اهل لغیر الله به الت لغیر الله مقدم دې بل دې الله فرمای لا يقدرون على شيء مما كسبوا بل دې الله فرمای لا يقدرون مما كسبوا على شيء په یو دې على شيء چې کنه مخ دې بل دې على شيء کوم نه غرستره بل دې الله فرمایي ولله جنود السماوات والارض وكان الله عليما حكيما بیا ورسته فرمایي چې وكان الله عزيزا حكيما دې کې څه فرق دی یو دې الله فرمایي وایس قال ابراهيم رب اجعل هذا بلدا امنا دلتي بلد ویل دی بل دې الله فرمایي چې هذا البلد التي بلد معرفه ذکر کړل یو دې الله فرمایي ثم بكم عمي فهم لا يرجعون سوره البقره 133 نمبر آیت ته بیا په سوره البقره 171 کې فرمایي ثم بكم عمي فهم لا يعقلون یو دې الله فرمایي قولوا آمنا دا قولوا جمع څخه غره قولوا څخه او تا قلت جمع ویلې وا نو لهذا الا لا الا لا قولوا آمنا بالله وما انزل الينا دلته الله تعالی الینا ویل بل دې الله فرمایي قل آمنا بالله وما انزل علينا التي علينا چې کوم استعمال کړل لہذا پولیس محترمو
جهالت خپل مه کوه. زه تا ته یو نصیحت کوم، ټول منکر حدیث زما نصیحت دی، قرآن کریم تاسو نه منئ. څوک چې د حدیثو انکار کوي د قرآن کریم نه به انکار کوي. ته چې حدیث د نبي علیه السلام نه منې، ته 15 وخته لمونځ څنګه کوې؟ ته چې کوم دی حج څنګه کوې؟ ته عمره چې کوم دی څنګه کوې؟ ته زکات څنګه چې کوم دی ورکوې؟ لهذا ته نور اعمال د دین څنګه کوې؟ نو ګوره تا ته ما شل ځله ووایي چې ماله جواب راکړه، ماله جواب راکړه، خو لیکن تو عامي او دامي سړي سره چې کوم دی بحث کول اشی ته ونیسته. جزاک الله شیخ صاحب محترم ریاض الله صاحب ډېر زیات شیخ صاحب په دې قانون او نظام باندې جزاک الله پرېږده یوسف صاحب پرېږده. ښه شیخ صاحب ګوره دلته موږ ناست یو، کېدای شي ریکارډینګ به هم شروع وي، زموږ طرف ته به هم ریکارډینګ وي، خو رسمي طور باندې مناظره نه ده. ته سوالونه کې کوه، ته سوالونه کې کوه. زموږ جماعت نشته الحمدلله، موږ قرآن یو. نه نه د جماعتونه زموږ نه جماعتونه نشته. د قرآن اواز، د قرآن صدا، د قرآن اواز، د قرآن صدا، د قرآن اواز، د قرآن صدا. مونږ جماعتونه مسلکونه مذهبونه دا نه یو. مونږ نه اهل سنت والجماعت منو، نه مونږ نور فرقې منو. مونږ یو فرقه نه منو، صرف قرآن، صرف قرآن. الحمدلله. ګوره دا خلکو تاسو په دې خبرو باندې خلک دوکه کړي دي. سم کړي دي، دوکه کړي. الله رب العالمین فرمایي صبر یا الله رب العالمین فرمایي صبر کو یوم. الله فرمایي ګوره معنا زما خپل موضوع معنا بل طرف ته ځي دی. دا خلکو یوم تکینه مولوی صاحب تکینه مولوی صاحب دلته لګي وګور لګ ساړه خو مولوی صاحب لګ ساړه خو ملمر راغله. الله رب العالمین فرمای ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا. دلته کزو ته په بخاری خلاف د مسلم خلاف دا رنګ د دغه خلکو خلاف خبر وکم دی کې یکدم دغه اوچت شي. ولې یحبونهم كحب الله. دی د دې خلکو سره دا شان مینه محبت کوي څنګه چې د الله دپاره مینه محبت پک د الله په کلام باندې که څو خبرو کې دی کې هغه دغه نه راځي. لیکن دی د خپلو انداد دپاره د خپلو مشرکانو دپاره دا چې دوی پسې لمنه نیولې ده دا شپږ کسان چې کوم دی ورته صحای سته کتب سته اربعه ورپسې نور تفاسیر قرطبي وغیره دی د دې خلکو سره او د دې مصنفینو سره داسې مینه محبت کوي لکه څنګه چې د الله رب العالمین سره مینه محبت پکار ده. دی د الله رب العالمین په نوم باندې چرته څوک نه دی وژلی، لیکن دا حدیث منکر دی، دا د دې روایت منکر دی، وی وژنه دا چلو دا ستاسو په د شیخ الاسلام ابن تیمیه فتوا تاسو وګورئ کنه نن دا ورکړی فتوی په دې باندې دا ستاسو فتوی دی به موږ دا فتوی نه دی لګولي وای موږ شرپسند یو. ولې نه شرپسند تاسو؟ الله فرمایي والذین آمنوا اشد حبا لله. دلته بیا راځي ګوره تاسو ای عوامو تاسو د خلکو دوکه کړی یئ چې زمونږ خبره ومنئ، لیکن تاسو به بیا څه وایئ؟ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا. هغه ورځ باندې د قیامت په ورځ باندې چې کله تاسو ته پته ولګي چې دې خلکو تاسو ته دروغ ویلي دي، دې خلکو تاسو په بل ټریک باندې روان کړي، بل طرف ته روان کړي. الله فرمایي ګوره الله رب العالمین فرمایي په سورة عنکبوت کې الله فرمایي اتل ما اوحي الیک من الکتاب، اتل ما اوحي الیک من الکتاب. دلته ماته نور کتابونه ته وښایه. بل ځای کې الاعراف کې الله فرمایي، الاعراف کې الله فرمایي آیات نمبر 3 کې الله رب العالمین فرمایي سورة الاعراف کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. الله فرمای اتبعوا ما انزل اليكم، اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولیاء. څه شو کوم دي کتابونه؟ دا کتابونه راوړه و دې کتابونو دا من دونه دي. من دونه پیژنې مولوي صاحب؟ من دونه ادنا ته ویل کېږي. ادنا پیژنې کم د الله نه، کم د الله نه. دا من دونه دي. د من دونه څه ته ویل کېږي؟ ادنا کم تر دي. دا ټول کم تاسو کم ترو پسې روان یې، تاسو من دون الله پسې روان یې، تاسو د الله کتاب پرېښی دی. که اصل مونږ ګوره په چا باندې فتوی مولوي صاحب نه لګو، مونږ اکبر علي صاحب په چا فتوی نه لګو. والله العظیم دلته دې مولوي صاحب خبرو کو دا د الله کتاب نه دی. دلته دې مولوي صاحب فتوا ولګوله دا کافر دی. دلته دې مولوي صاحب ما باندې فتوا ولګوله. هو مونږ الحمدلله د فتوی اختیار صرف یو د الله رب العالمین سره دی، بل چا سره دا اختیار نشته. الله فرمایي یو د الله سره دا اختیار دی. الله رب العالمین دا ببل کلیپ دا بیا د اختیار ان شاء الله ویم که زما جر د بل کلیپ مو کراله خو الله رب شته ټیم شته. ښه الله رب العالمین فرمایي په بل ځای کې وورئ د نه ما صرف
دوه سیزونه غوښتلي دوه 3 خبرې مې ورته کړې وې د یوې خبرې نه په شا شو ورته مې ویلو چې شیخ عبدالله سلفي صاحب سره خبرې شوي دي شیخ عبدالله سلفي صاحب کیمرې مخې ته راوله اوسه پورې په دوربین کې نه ښکاري شیخ عبدالله هغه ځای کې خو چغې وخي بړاندې وخي اوازونه کوي چې خلکو دا کاپران دي دا دي وغه دي اوس حاضر کړه خبرو ته راوله مونږ ته حاضر کا نشي حاضرول یو خبر دویم خبره ده ورته مې ویلې چې ته کومو کتابونو ته حدیث وې ته دغه کتابونو نص د قرآن نه ثابت کا تر اوسه پورې ثابت نه کړلو دریم مولوي صاحب ورته بله خبره وکړه چې اطیعوا الرسول لفظ راته په قرآن کې په مکي سورتونو کې وښایه نشي خولی نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اول خو په مولوي صاحب باندې زموږ ډېر اعتراضونه پاتې شول د یو اعتراض جوابي ونک او د هغې وجه څه ده د هغې وجه دا ده چې د دې خلکو د قرآن او د حدیث سره تعلق بالکل نشته دی ځکه د هغې جواب نه شي کولی ما قطعتم من لینا د اوسه پورې ونه خوري چې لینا څه شي ته وایي تر اوسه پورې د دې الفاظ لفظ جواب ده ونه که اذ اسر النبي الى بعض ازواجه حدیثا دا پټه خبره کم زما خبره ته وکړه اکمل دا بعضې حدیث څه شی ما نزل یا ما انزلنا چی شي اوسه پورې تاسو مونږ ته دا خبره ونه خور او تر قیامته پورې نه شي خولی ځکه ستا د قرآن سره او د حدیث سره او د علم سره تعلق مام نشته دی دویمه خبره دا ده دیو په خپل خبرو کې بار بار وایي یا دویم مولوي صاحب دیو په خپل خبرو کې بار بار دا خبره کوي چې ګوره امامان څه معنا امام ابو حنیفه رحمه الله امام شافعي دا د امت لوی خلکو دیو کله هغې ته د شیعګانو نسبت کوي کله ورته د من دون الله نسبت کوي کله ورته د الله مقابل نسبت کوي زموږ دا ټول رونه ولاړ دي په دې کې پولیس رونه هم ولاړ دي که نه دا پولیس رونه دي یا نور دا حنفي المسلک به آیا امام ابو حنیفه رحمه الله د الله د هغې ذم بیان کړی ده چې من دون الله کې هغې ته اشاره ده دویمه خبره دا ده دویمه خبرې ته غوږ کېده از آخرنی خبره کوم تاسو جواب راک وکیدا دویمه خبره ده مولوي صاحب په خپل خبرو کې بار بار دا خبره وکړل چې دا شر پسند خلک دي د موږ ته د شر او د فساد نسبت کوي زموږ د اهل حدیثو منهج هم دا دی چې موږ د خپل د اصول ماتحت د خپل حکومت او د خپل عمراو سره ولاړ خلک یو د حکومت خلاف په درنو کې څوک شامل دي په مظاهراتو کې څوک شامل دي او د دیو د منبر نه 24 غنټې د حکومت خلاف خبرې چا کولې شر پسند اصل هم دادي د قتل خلکو د قتل او د کفر منسوبي اصل هم دیو جوړول لہذا اهل حدیث پرامن خلک دي دویم دیو ته مونږ ویلو تاسو قرآن د الله کلام منئ که نه منئ دیو ته مونږ ویلو دا قرآن د الله کلام دی که نه دی دی ویل دی یو ثبوت یې رانه وړو ځکه سند خو یې رانه وړو که نه ځکه خبرې ته خو کېده یو سند یې پیش نه که ځکه د ثبوت دپاره طریقه دا ده یا به په تا نازل شوی لکه څنګه چې دوی ویله په ما نازل شوی دی یا به دی د رسول الله په زمانه کې د صحابي هم نه دی یا به د ملایکو وروسته ویلي چې دا د الله کلام دی یو طریقه د ثبوتو سره نشته دی ولې د یو قرآن او د حدیث سره تعلق نه دی او د چیلنج سره وایم چیلنج سره مناظره په دې ځای ختمو که دې حاجي صاحب یو رکو تلاوت د دې قرآن وکړو زه مناظره په دې ځای ختمو صحیح ده ته به یو رکو تلاوت کې نه شي کولی ورکوله یو رکو تلاوت مناظره ختمه ترجمه یو رکو آیت الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين دبوكي محترم غورا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين مع بعض ورقة دمارة جوابونه برسو ورقة ايه خبر ايه دا ايه ما تلك الحمد لله ايه دا لك مولسه تاس دا بس خبر بس ايه الو زما خبر اوري دي سوايب چې کوم دي الو خاموش تاس اجي تاس خاموش شي دي سوايب چې کوم دي نو د نبی له سلام احادیث ته انداد وی شرکای وی د نبی له سلام احادیث د رب العالمین صفت ته دا وحیدا کلا وحاشا ولا یعذ بالله د الله صفت مخلوق وی بل لاره ورګه اتبعوا ما انزل اليكم
صایبه دا ما موصوله ده په دې کې تعمیم دی ما انزل قرآن تم شاملېږي او حدیثو تم شاملېږي بل صایبه دې آیت ته غوږ کېږده واقیموا الصلاة واتوا الزکاة واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون تاسو لږ دې ته متوجه شئ ګوره الله فرمایي مونځ قایم کوئ زکات ورکوئ بیا وایي د رسول خبره ومنئ دلته داسې ولې نه دي ویلي چې واطیعوا الله وجه د هغې دا ده چې د مانځه تفصیلاتو د زکات تفصیلاتو دا په بخاري کې دي دا په مسلم کې دي دا په ابو داود کې دي زما ټول منکرین حدیث ته چیلنج دی زما ټول ملحدین ته چیلنج دی چې ګوره اقامت الصلاة او ایتاء الزکات الله ذکر کړی دی او په دې مقام کې الله اطاعت الرسول ذکر کړی دی نو دین دا خبره معلومه شوه چې مونځ او دارنګې زکات دا به تو الله په دې باندې عمل کولی شي چې کله تو احادیث منې هر کله چې تو احادیث نه منې بالمازه به ګرځې مونځ به نه کوې او ده به پروت وي مانځه ته به نه پاسېږې د زکات هم منکرې د حج نه منکرې د عمرې نه به چې کوم نه منکرې نکاح په کومه طریقه باندې تړې دا ټولې خبرې دا د نبي علیه السلام په حدیثو کې مفصلا بیان شوي دي قرآن کریم کې قواعد کلیه ذکر کېږي او حدیث د هغې تفسیر دی لکه څنګه چې قرآن کریم ما انزله دی حدیث هم دا ما انزله دی لکه څنګه چې قرآن کریم وحی ده نو قرآن کریم هم وحی ده لکه څنګه چې قرآن کریم د الله نید نه دی نو احادیث د نبي علیه السلام هم د الله تعالی نید چې کوم دی نه دی څوک چې د نبي علیه السلام احادیثو ته د الله تعالی نید وایي دا د رب العالمین صفت ته چې کوم دی مخلوق وایي او ده ته ما بېشمار آیتونه پیش کړه چې ګوره قرآن کریم و په دې به تو عمل کولی شي چې کله ته د نبي علیه السلام په حدیثو باندې عمل وکړې دا حدیث ګورې انداز نه دي دا حدیث چې کوم دی وحی ده او وحی د الله تعالی چې کوم دی صفت دی د الله نه ویرېږه توبه چې کوم دی وباسته 2 رکعاته وکړه او دس وکړه او غسل د باندې مستحب دی غسل وکړو الله ته وجړه او ویرېږه د رب العالمین نه چې دا زه کوم بکواستا چې کوم دی غږومه چې حدیثو ته انداز ویمه دا بخاري او دا مسلم چې کوم دی دا وحی ده لکه څنګه چې قرآن کریم چې کوم دی دا وحی ده دې جوابونه راکړه مړی خاجی شیخ صاحب محترم غوږ کړئ شیخ صاحب صحیح ده جی دواړو شیخ صاحب محترم متوجه شئ تاسو توجه شئ صحیح شه جی صحیح ده جی بالکل جی صحیح ده نو خبره دی دواړه کوي که ښه جي ښه صحیح ده هغوی خبره وکړه موږ جواب وکړو بیا به انشاءالله درکړو خیر دی هغوی ګوره خبره وکړه موږ جواب وکړو انشاءالله بیا به کس درکړو که انشاءالله زموږ د طرفه هېڅ خبره نشته ماحول زموږ د طرفه ښه دی ستاسو در په روان دی شیخ صاحب محترم وویلې چې مونږ به د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت او دغه فرمانبرداري دغه تابعداري په موږ ټولو باندې فرض ده مونږ به چې مونځ کوو مونږ به چې زکات ورکوو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه به یې کوو داسې ویلې شیخ صاحب محترمه ستاسو په کتابونو کې د زکات باب تړلی شوی دی چې د اوښانو کې دومره زکات دی په چیلو کې دومره دی په غواګانو کې دومره دی په کجورو کې دومره په پلاني کې دومره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته دا خبرې کړي دي مونږ ته وښایه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټوله زندګۍ کې 30 کالو کې هغه یو پیره زکات ورکړی وي بس رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله یو ځل هغه زکات ورکړی وي او هغه ویلي وي چې زما په طریقه داسې زکات ورکوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې داسې زکات ورکوئ حاجی جزاک الله خیر ابو سلام بس ریاض الله صاحب مخاطب شه جوابونه ریاض الله صاحب جوابونه غواړي ریاض الله صاحب غواړي الله رب ګوره زه دته دا خبره کوم ریاض الله صاحب ته چې که ته په قرآن نه پوهېږې دلته به ته اعلان وکړې چې ما د کوم استادانو نه دا قرآن ویلی دی دا ما غلط ویلی دی ما نه دی زده کړی ته ما ته وښیه بیا به راشي ما سره به داخله والی زه الحمدلله انلاین کلاسونه کوم زه به تا ته بیا قرآن وښیم انشاءالله ټیک ده ته نه یې پوه شوې خو موږ تاسو ته ګوره ته اوسه پورې خپلې هغه موضوع ته لا نه راغلی تا ته پکې ښکاري نه چې یاره دا پکې نشته دا پکې نشته تا ته دا چا نه دي ښودلي پوه شوې تا ته دا چا نه دي ښودلي الله رب العالمین قرآن کې فرمایي الف لام را سورة یوسف تلك آیات الكتاب المبین شیخ صاحب دا والا بس انا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون دې کې ماته ته بل یو لفظ وښیه چې الله تعالی بل یو کتاب نازل کړي قرآن کې الله رب العالمین بار بار دا خبر کوي چې ما یو کتاب چې راځي واحد راځي الله فرمایي ایتونی بکتاب من قبل هذا نور کتابونه ډوله شته نه
ما درته ویلې الله رب العالمین فرمایي تاسو ته ما 2-3 آیتونه تاسو د هغې اوسه پورې جواب نه دی کړی د فتوی په باره کې مې درته ویل الله وایي زه فتوا ورکوم یستفتونک الله وایي زه فتوا ورکوم قل الله یفتیکم فی الکلالة قل الله یفتیکم فتوا صرف د الله رب العالمین کار دی انسان اډوله فتوا ورکولی نه شي تاسو فتوا غواړئ الله وایي زه فتوا ورکوم فتوا ورکول د الله رب العالمین کار دی زه وایم تاسو ته قرآن چا ښودلی نه دی تاسو په قرآن باندې پوه نه الله فرمایي وان منهم لفریقا د دې په باره کې الله فرمایي د چا په باره کې د دې خلکو په باره کې لفریقا یلوون السنتهم بالکتاب دا دوی چې دا خولې مخکې رستو کوي دا کتاب قایله دا الله دې په باره کې الله فرمایي یلوون السنتهم بالکتاب لتحسبوه من الکتاب د دې لپاره چې د عوام غریبانان شیخ ریاض الله صاحب چې د عوام غریبانان په دوکه کې لتحسبوه من الكتاب چې دا غریبانان عوام دوکه شي چې واقعي دا د الله خبر ده د الله د کتاب خبر ده لیکن الله اعلان واوري د الله اعلان ای عوامو د قرآن نه د الله اعلان واوري الله فرمایي دی وایي کنه ويقولون هو من عند الله او الله وایي وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون دی په الله باندې دروغ دا دروغجن دي دی خوای په بخاری کې روایت ته چې ابراهیم علیه السلام په دریو موقعو باندې دروغ ویل دي دا خبره کوي لګیا دي لیکن الله وی دا دروغجن دي دا دروغجن دي الله وی ابراهیم علیه السلام مبارک الله فرمایي انه كان صديقا نبيا ابراهیم علیه السلام مبارک الله رب العالمین گواهی کړی دا لیکن د بخاری وی د بخاری زمون وایو چې دا قول رسول نه دی دا تاسو بخاری پسې دا بخاریان دي څوک دا خو د ایران او د دې د مجوسو د دې خلکو د دې پیداوار دی د دې خلکو پسې تاسو رواني دا ټول امت تاسو په دې خلکو پسې کړی دی ټول امت دې پسې کړی دی دی تاسو په دې روایتونو کې دا راځي تاسو په دې روایتونو کې دا ویلي دي چې یاره دا قرآن نیم کړی دی دا صورتونه په قرآن کې نشته دا په قرآن کې نشته مونږ تاسو سره په دې خبرو باندې ډوله خبرې فی الحال کوو نه کنې مونږ سره دومره دلایل الحمدلله پراته دي دومره دلایل چې تاسو به پشمار باندې ستړي شئ خو تاسو اول نص ثابت کړئ چې آیا دا شپږ کتابونه د الله د طرف نه نازل کرده حجت د رسول الله اقوال دي که نه دي مولوی صاحب سره تا ته حیرانېږي تا زه یو آیات تپوس کوم انشاءالله ته په قرآن پوهېږې خو اول د جوابونه کومه انزال لفظ د حدیث دپاره مې استعمال شوی دی سورة البقره 4 نمبر آیات ته نه ویلې والذین یؤمنون بما انزل الیک بما انزل ما موصول له قرآن ته شاملېږي حدیثو ته هم شاملېږي لکه څنګه چې قرآن کریم د برې نه راغلی دی ما انزل دی نو حدیث هم دا ما انزل دی د دې د وجې نه دې مقام کې الله څه ووی بما انزل الیک لفظ د ما ذکر شو قرآن ذکر نه شو دلیل دی په دې خبره باندې چې حدیث هم د برې نه راغلی دي لکه څرنګه چې قرآن کریم د برې نه راغلی دی بل مولي صاحب ناشنا خبره دا ده وی ورګه خبر ته غوږ کېره د رب العالمین د طرف نه راغلی الله بره نه دی الله بره نه دی ورګه خبره بله ناشنا خبره دا ده مولي صاحب وایي ویستبتونک صیغه واحد ده یستبتونه صیغه واحد ده وای صیغه متکلم وای الله وجه زه فتوا ورکوم یستبتونک دوی طلب د فتوی کیستانه او بل مړي سبا ته په قران کریم پوهیږم دا د سورۃ نور یو آیات ته تراشه او دا آیات چې کوم دی تر دې معنی مونږ ته وکړه وینزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرف عن من يشاء د دې آیت معنی ته ذکر کړه ته نور تا مو نظر غټلې ده د 43 نمبر آیات د سورۃ النور 43 نمبر آیات د سورۃ النور تر دې صحیح معنی وکړه ته ماته چې په قران کریم نه پوهیږي په قران کریم سره ته پوهیږي نه نادرم صحیح نشي ویل الله باندې صيغه د متکلم نه پیژني او صيغه د غایب نه پیژني او صيغه د مخاطب چې کوم نه پیژني اسی من لالا می مخې تناسب او چې مولا را ولا هوښ لا لام زال لام زال لا هوښ کنه شبدیات مانه وکا زما ټایم شته جی ښه زما ټایم شته جی ټولو مسلمانان ولاړ دي او زموږ د ټولو مسلمانانو دا عقیده ده چې دا قرآن د الله کلام دی او حق دی او حجت دی او ورسره د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې هغه حق دي د ده نه علاوه بل هېڅ شی حق نه دی
د الله کلام خو دلته قرآن دی او د رسول الله خبرې هغه په احادیثو کې دي او دا خبر الله کړې ده وما آتاکم الرسول فخذوه څه چې د رسول درکې هغه والی او د څه نه چې منع کوي هغه نه منع شي. موږ له رسول سره راکړي دي په خپل ژوند کې موږ له د نکاح مسله راکړې ده د حج راکړی دی د منځ راکړی دی او کبیل فرض دیو خبره ته وکړي دیو خو چې هر څه قرآن کې دي که نه دیو چې کوم نکاحونه تړلي دي دا موږ ته په قرآن کې وښایي په کومه طریقه دي تړلي دي. یو بل دا خبر وکړله چې په بخاري کې دروغ دي دا وکړي ده زما نمبر دی. بل دا خبر وکړله چې په بخاري کې دروغ دي. زما د نه یو سوال دی چې ګوره الله سبحانه وتعالی سوره انبیاء کې فرمایي چې ابراهیم علیه السلام راغی فجعلهم جدادا دا ټول بوتان مات کړل بیا چې راغی نو خلکو ته تپوس وکړو انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراهیم تا دا ټول بوتان مات کړل. نو ابراهیم علیه السلام ورته قال بل فعله کبیرهم دا د دوی مشر کړی دی. چا کړی دی مشر کار ابراهیم علیه السلام په خپله کړی او نسبت یې د دې بوتانو مشر ته وکړو. آیا دا دروغ قرآن ویلی دي؟ تاسو قرآن ته دروغ نسبت کولی شئ؟ مات کړ ټول بوتان ابراهیم علیه السلام او ابراهیم علیه السلام د ماتوالي نسبت بوتانو ته وکړو. نو تاسو څه وایئ چې قرآن دروغ ویلی دي؟ تاسو چې د دې نه کم جواب کوئ هغه جواب موږ د بخاري نه کوو. نو څنګه چې ستا دا خبره په بخاري دروغ ده دقه رنګې خبره دې په احادیثو باندې دروغ ده. بله خبره واوره مولي صاحب دویمه خبره واورئ دیو دا قانون چې کوي زمونږ د سکیورټي ملګري ولاړ دي دیو دا قانون چې کوي د دیو څه مطلب دی؟ قانون مقصد دا دی چې زمونږ په ذهن کې چې کوم څه دي هغه به چلو چېرې دا وردی والا دی دا پلانې دی دا کافر دی دا زمونږ په ذهن کې دیو دې ته قانون وایي. دیو قانون قرآن او حدیث ته نه وایي ځکه ګوره دیو وځي د قرآن خبره کوي که احادیث چې نه ته به هر چا ته بیا کافر وې بیا به هر هغه سړي ته چې ستا د ذهن خلاف هغې ته به کافر وې او دقه د دیو د قانون نه مراد ده. دویمه خبره موږ زما اخرنۍ خبره کوم چیلنج دی الله رب العالمین موږ تاسو مخکې ویله وما ترکتم من لینة د لینه څه معنا ده اوسه پورې تاسو ونه کړله او دا مجلس به ختم شي او دوباره به بیا کېدی چې تاسو راشي او مړه به هم شئ د دې جواب تاسو نشئ کولی. دویم اذ اسر النبي الى بعض ازواجه حدیثا پټه کومه خبره وه دوی اوسه پورې وکړله ونه کړله. دویم دیو جنازې کړي دي دا جنازه چې دیو کوله په قرآن کې شته نشته دی چې نشته دی د قرآن خلاف کار یې کړی دی او د قرآن خلاف ته خو دیو کفر وایي. اوس کافران دي که مسلمانان دي؟ اوس کافران دي. دویم دا ټول مسلمانان ولاړ دي دی مولي صاحب ویلي دا قرآن په ما نازل شوی دی آیا دا د ختم نبوت خلاف دی که نه دی؟ الله وایي ما په رسول نازل کړی دی او دا مولي صاحب بل چیلنج باندې مې ورته ویله قرآن د الله کلام ثابت که اوسه پورې ثابت نه کو. اخرنی چیلنج مې وله څه ورکړی اخرنی چیلنج یو رکو تلاوت وکړه دا یې ونه کړه تلاوت نشي کولی او دلته راځي امام بخاري داسې دی او امام ترمذي داسې دی دا د یو د ذهن خلاف ده دا د قرآن او د حدیث اصل منکرین. دویم اخرنۍ خبره موږ دیو ته وویله چې حدیث نه منې بیا به د قرآن نه انکار کوې څونه صورتونه ورته موږ وښول ګوره ته خو د مونځ کیفیت نه منې که نه چې نه منې دلته خو قرآن کې اشاره شوې ده واقیمو الصلات. بله تاسو بله ناشنا خبر کوم دا خلک مونځ نه کوي دا خلک مونځ نه کوي ولې دیو وایي د صلات د نظام مراد دی د صلات نه مونځ نه دی مراد. نو لهذا دا زمونږ سوالات په دیو باندې پاتې شول او الى یوم القیامه. او بله خبره درته کوم اخرنۍ خبره دا زمونږ وروڼه ولاړ دي مباحله وکې دي یو منټ سر جي مولي صاحب یو منټ خبره کو زه به خیرې کوم دیو به بیا امین وایي صحیح ده مولي صاحب زه به خیرې کوم. ګوره دا دو فریقین دي یو فریق دیو دي بل فریق مونږ یو بل فریق مونږ یو. زوګ به نه کوئ څوک چې زوګ کوي دا زموږ ملګری نه دی. جماعت ادب وکړو د جماعت احترام یې د جماعت ادب زمونږ کار دی. کښېنئ وروسته کښېنئ دا خبره کښېنئ زموږ ملګري ټول کښېنئ اختلاف نه جوړو دا مسله په یو ښایسته طریقې سره ختمو. د جماعت ادب احترام کېنه بس کېنه اوس کېنه مولوي صاحب تا ته د محب
يا شيخ سيدرا ولا مناظره وكو ايه تا ايه شیخ صاحب اے شیخ صاحب تا اختیار چا درکړی د مناظرې د ختمولو تا ته اختیار چا د مباهرې درکړی دی تا ته اختیار چا درکړی دی اسی ټوپونه وې ځان دې چرګ جوړ کړی دی چرګ په شان ټوپونه وې لګیای تا ته اختیار چا درکړی ايه سؤال ده بس برين بس ترى ايه السلام عليكم بس ده ملګری بس السلام عليكم اس امیر صاحب السلام عليكم ورحمه الله بس ورا مانځه ټایم دی مونږه اورګه مونږه چې راغلی ورا د ځان د پوي کېدو پر راغلی دا د کرکټ ګراوند هم نه دی او دا د پی ټی آی یا د بلې جماعت جلسه هم نه ده اوس داسې کو د بعضې ملګرو د بعضې ستاسو د طرفه د بعضې مشرانو په رایه باندې چې د دې شي مزه ونه شو انشاءالله که لایحه عمل مخکې طی کوئ تاسو بل تاریخ وټاکئ انشاءالله ځکه دا ماحول صحیح نه دی دوه درې ملګري به ستاسو وي دوه درې ملګري به د دوی وي دوه درې ملګري به ستاسو وي دوه درې به د دوی انشاءالله دا ماحول چې دی کې خبره دی کې سړی حق ته نشي رسېدی څنګه کوم یو دی خبره وره تاسو ټول خبره یار تاسو لږ خبره وره ټوله یاره داسې ده زما خبره ټول خبره وره داسې ده کم چې آینده تاریخ مقرر کیږي کنه ټول تاسو مولانا مفتیان صاحبان یا تاسو دواړو فریقین ته وایم چې آینده کم تاریخ مقرریږي هغې باقاعده چې ستاسو د کم ځای نه اجازتنامه وي خپله اجازتنامه به رالی د هغې په مطابق د کم ستاسو اصول وي د هغې اصولو مطابق به تاسو خپله بیا مناظره کوئ موبایل به بند دی داواله مې کوله اے بس ریکارډ بند بند نه دی نکو موږ مباحله ته تیار او دی مباحله ونه کړله لهذا په دې باندې خبره ختمه شوله زموږ اوس هم مباحلې ته تیار بل راغلي د ټول منتظمین او د پولیسو موږ شکریا ادا کوو چې راله د مجلس کنټرول یې وکړو الله رب العالمین د دې اجر ورکړي او الله رب العالمین د امت په صحیح لاره باندې روان کړي او دا امت د الله رب العالمین د کفر او د عناد او د حسد د لارې د الله سبحانه وتعالی د امت بچ کړي او الله رب العالمین د دې فتنې نه د امت محفوظ شي بل خبره دا ده ان شاء الله د اهل حدیث موږ به همیشه د دې فتنې د سرکوبۍ دپاره ولاړ په هر ډګر خبرې وکړې پولیس بیا څو خبرې وکړې چې لاړه پولیس بیا څو خبرې هغه تاسو وکړې بیا